بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. باب شروع په بیان د استغفار او د توبې، یعنی د خپل ګناونو نه توبه استل او د الله رب العزت نه معافي غوښتل. ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمایلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله یو انسان د خپلو ګناهونو اعتراف وکړو ثم تاب تاب الله علیه او بیا د الله رب العزت ته رجوع شو، توبه یې وسته، نو الله رب العزت د توبه قبلی. خدا په شرط اله چې انسان ګناه ته چې دی نو ګناه وایي. اوس ګناه ته چې دی نو ګناه نه وایي، نو بیا خو چې دی نو د هغه به توبه نه وباسي. توبه نه وباسي نو الله رب العزت به څنګه د هغه چې دی نو توبه قبوله کړي. نو د دې وجې نه په خپلو ګناهونو باندې اعتراف پکار دی. او مخکې ما دا ویلي وو چې کله کله مونږ وایو یاره دا چې دی نو صغیره ګناه دی. اوس چې کله صغیره ګناه دی او په هغې باندې مداومت کېږي، همیشوالی کېږي، نو هغه صغیره کله کله چې دی نو هغه کبیره ګرځي. او دویم دا خبره چې کله کله مونږه ګناه ته ګناه نه وایو. مثلا عام گپ شپ کې به چې دی نو مونږه غیبت کوو، یاره دا خو چې دی نو ما گپ شپ لګو، نه دا ګناه دی. یو انسان موجود نه دی او ته د هغه په باره کې چې دی نو غیر موجودګاه کې هغه موجود نه دی او ته د هغه په باره کې چې دی نو بده خوله خوځې، نو دا غیبت کې راځي. دارنګې چې دی نو نور داسې ډېر زیات ګناهونه دي چې مونږ هغه په ګناهونو کې نه ګڼو، نو بیا د هغې نه چې دی نو مونږ ته د توفیق د توبې نه کېږي. نو د دې وجې نه که واړه ګناهونه دي او که غټ ګناهونه دي، نو د هغې نه چې دی نو توبه ایستل پکار دي. دا روایت د ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه. څوک چې توبه وباسي مخکې د دې نه چې نور راوخیږي د مغرب د طرف نه، من مغربها د مغرب د طرف نه، یعنی قیامت لا نه دی راغلی، قیامت لا چې دی نو نه دی راغلی، او د قیامت نه مخکې چې دی نو توبه ویستن، د دا توبه الله رب العزت قبلی. اوس قیامت چې دی نو په دوه قسمه دی، یو دی قیامت صغرا او یو دی قیامت کبرا. قیامت صغرا دی ته وایي. بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات فقد قام قیامته. یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله متى الساعه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قیامت به کله؟ صحابه کرامو سره به غم و. اوس زموږ په ذهن کې چې ته دا راغلي چې یاره دا قیامت به کله راځي. مونږ د دنیا په دندو کې دوره چې دی نو الله رب العزت ته معافي وکړي، دوره اخته یو چې هغه قیامت هغه زموږ ذهن ته رازي. نو دا صحابي سوال کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم متى الساعه، دا قیامت به چې دی نو کله یي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات فقد قام قیامته، من مات فقد قام قیامته. څوک چې وفات شو، څوک چې مړ شو، د قیامت خو چې دی نو راغی که نه.
اوس به دنه تپوس کیږي مونږ الحمدلله د عذاب قبر منو نو چې څنګه په قبر کې چې دی نو کېښودی شي د ده نه به سوال کېږي من ربک رب دې څوک دی چې مؤمن مسلمان نو هغه وایي الله زما چې دی نو رب دی په کم دین باندې الاسلام چې دی نو زما دین دی وماذا تقول بنسبة هذا الرجل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بہت چې دی نو په قبر کې وښولی شي ورته وایي چې د دې سړي په باره کې چې دی نو څه وایي نو چې کله مسلمان مؤمني نو دا خو زموږ پیغمبر و الله رب العزت مونږ ته چې دی نو رالیږلی د حدیث مطلب دا دی من مات فقد قام قیامته څوک چې وفات شم د ده قیامت خو چې دی نو هغه قایم شو اوس به ده نه تپوس کېږي بیا قیامت کبرا چې دی نو هغه چې کله نفخه فی الصور وشي او دا ټول هر څه درهم برم شي کائنات درهم برم شي نو هغه بیا چې دی نو د هغې نفس چې دی نو بیا قیامت چې دی نو کبرا دی نو د دې وجې نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مطلب دا دی چې اول قیامت صغرا غم وکړه و یو زمیندار چې دی نو ګیدړ راګیر کړی نو هغه ورته وایي دا ګیدړ ورته وایي یاره هسې یو قیصه ده تمثیلي قیصه ده حقیقت نه دی وایي که زه دې ووجلم نو قیامت به راشي نو هغه وایي یاره چې دا اوس ګیدړ دی د ده په وجلو باندې چې دی نو قیامت نو زه څه کومه پریښی دی چې پریښی دی نو هغه ورته وایي زمیندار وایي که قیامت و که نو په ما باندې خو چې دی نو قیامت و که نه نو چې کوم یو سړی وفات شو نو بس د قیامت خو چې دی نو راغی من مات فقد قام قیامته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې وجې نه بل حدیث کې راځي چې توبه الله رب العزت د انسان قبلی ما لم یغرغر چې در څو پورې چې دی نو سای مرکڼ ته چې دی نو نه دی راغلی چې کله یې سا مرکڼ ته راغی یعنی وفات شو یا وفات زنکدن کې دی نو بیا د توبه نه قبلیږي او دویم چې کله قیامت راغی دی حدیث کې راځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې انسان هم چې دی نو توبه نه قبلیږي د دې وجې نه عمر رضی الله تعالی عنہ به فرمایل حاسبوا قبل ان تحاسبوا حاسبوا یعنی ځان سره چې دی نو حساب کتاب وکړئ مخکې د دې نه چې تاسو سره حساب کتاب وشي او چې کوم انسان د ځان سره حساب کتابونه کوي زمانه د ده سره چې دی نو حساب کتاب کوي خلک د ده سره چې دی نو حساب کتاب کوي فرشتې د ده سره چې دی نو حساب کتاب کوي او چې کوم سړی د ځان سره چې دی نو حساب کتاب کوي نو د بیا حساب کتاب نه ځکه هغه نیغ رواني علی صراط مستقیم چې دی نو هغه رواني نو چې کله هغه په صراط مستقیم باندې رواني نو هغه د مخکې نه چې دی نو ځان سره چې دی نو حساب کتاب کړی نو د دې وجې نه د صحابه کرامو خو به چې دی نو دا عملو چې ماسخوتن به اوږده کېدل نو د ځان سره به حساب کتاب وکړو چې یاره نن ما نه چې دی نو څه ګناه خو نه دی شوی نیکای ما څومره دا کړي څومره نوافل څومره چې دی نو ما صدقه ورکړې ده څومره چې دی نو ما خدمت خلق کړی دی اوس چې دی نو خدمت خلق طرف ته زموږ اړو توجه نشته الان کې دا اوس داسې دور دی ډېر زیات د مهنګایي چې دی نو هغه دور دی او زه اکثر خپلو تقریرونو کې د عوام چې وګورئ ستاسو سره ګیر چاپېره چې دی نو غریبانان هم د هغوی امداد وکوئ په ملک کې مزدورای نشته چې کم سپین روبه دي نو هغه هم د فاقې شکار شو هغه هم د فاقې چې دی نو هغه شکار شو نو د دې وجې نه چې کم د قرآن د مؤمنانو صفت ذکر کوي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه چې د مؤمن مسلمان خو چې دی نو دا به خصلتي چې هغه به په ځان باندې بل چې دی نو هغه به غوره کوي ما 2 ورځې مخکې چې دی نو مؤمن استاد ته وی ما یاره دغه د مدرسې به چې دی نو دلته به چې دی نو چڼیان به راتلل نو د غرمې به هم راتلل کور له در ماښام به چې دی نو هم راتلل نو که مونږ به صدقه نه ورکول نو هغه به چې دی نو زموږ یو صدقه وه اوس هغه شی چې دی نو بند شو
رب العالمین.